حضرت عمر رضی الله عنه مبارک فرمایي چې نبی علیه السلام ویلي روژاتي چې د شپې بیدوي چې د یوه اړخ څخه و دا بل اړخ ته اوړي د یوه طرفه څخه و دا بل طرف ته اوړي نو پر دغه روژاتي باندې یو ملایکه غږ وکړي یو فرشته غږ پر وکړي وایي راپورته سه الله دې برکت در باندې کښېږدي راپورته سه الله دې رحم در باندې وکړي دا شپې د خوبو شپې نه دي چې ته به ډېر خوبونه کې کوې راولاړ سه الله یاد که و الله جل جلاله ته په دعا سه په خواستۍ و په زارۍ سه نو نبی علیه الصلاة والسلام بارک وایي چې کله دا دی د شپې دغه روژاتي انسان چې میاشت د روژې روانه ده د شپې چې دغه مسلمان راپورته سلو په نیت د لمانځه باندې چې دی وایي د تهجد لمونځ مې کړی ولی یا غرمه بید سوی دی په نیت د لمانځه راپورته سو چې زم د ماپښین د لمانځه دپاره تیاري ده نو دی چې راپورته سي نبی علیه الصلاة والسلام بارک وایي یدعو له الفراش چې پر کومه بشتره باندې دی پروت و پر کومه نیالي باندې پروت و پر کوم بالښت باندې سر لګولی و کوم یو سړی و تلتک چې پر ده باندې لوېدلی و چې دا روژاتي ځن راپورته سو هغه د ده بشتره دعا ورته وکړي دا ورله ووایي خدایه پاکه نیالي ګایېږي بالښت ګایېږي سړی و توستې ګایېږي وایي خدایه زه به څه بشتره ولم چې دا ستا نازولی بنده په ما کې پروت دا ستا روژاتي بنده په ما کې پروت و خدایه زه که بشتره یم زه به څه بشتره یم خدایه د دې په بدله کې ښایسته د جنت فرش و بشتره ورله ورکړې رسول الله مبارک فرمایي چې کله روژاتي کپړې واغوندي رسول الله مبارک وایي یدعو له الثوب د چې کمیس و غاړه ته کوي کمیس دعا وکړي د خدای په دربار هغه جامه و ده ته دعا وکړي هغه کپړې دعا ورله وکړي هغه لونګۍ چې د په سر کښېښول هغه لنګوټه هغه دعا ورته وکړي هغه پټو چې پر وژو کې هغه پټو دعا ورته وکړي څه ورته وایي جامه وایي خدایه زه به څه جامه یم چې د روژاتي پر بدن پرته یم زه به څه بګړۍ یم چې د روژاتي پر سر پرته یم زه به څه پټو یم چې د روژاتي پر ملا او پر وژو پروت یم خدایه که زما دعا قبله یې کپړې ګایېږي کمیس دې ګایېږي بګړۍ دې ګایېږي خولۍ دې ګایېږي او صدرۍ دې ګایېږي پټو دې ګایېږي خدایه که زما دعا قبله یې و دغه روژاتي ته خدایه د دا کپړو په بدله کې چې د لمانځه و د دیندارۍ دپاره صفا جامه واغوستله نو دا کپړه دا دعا کوي وایي خدایه دا زما د کپړو په بدله کې و دغه روژاتي ته د جنت کپړې خدایه ور واغونده در اوسه به دې دا نه و اورېدلي چې کپړې مو چاته دعاوې کوي و روژاتي ته کپړې لا دعاوې کوي د محمد رسول الله د خولې پیغام دی د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک حدیث دی چې دی بیانوي چې رسول الله مبارک وویل اوس نبی علیه الصلاة والسلام بارک وایي کله کله انسان د بندې راوځي لمانځه له راځي د بندې د اوداسه په نیت باندې راوځي خپلې چپلکې په پښو کې بوټونه په پښو کې رسول الله مبارک وایي چې کله روژاتي دا خپل بوټونه په پښو کې یا خپلې چپلکې په پښو کې ځي د اوداسه پر طرف ځي د مسجد و طرف ته ځي د لمانځه و طرف ته تدعو له النعلا رسول الله مبارک وایي د ده ګوټونه و خدای تعالی ته دعا وکړي ګوټونه د ده چپلکې رسول الله مبارک وایي دا دعا وکړي د دا روژاتي پاکي اللهم ثبت قدمیه علی الصراط خدایه موږ به د دا روژاتي په پښو چې یو دا نو څه ګوټونه یو دا څه چپلکې یو خدایه که زموږ دعا قبلوې دغه روژاتي پښې په ورځ د قیامت پر پل صراط باندې ټینګې که چې و دوژخ ته خدای یې نه کړي هر وخت دپاره چې دی بدنۍ و لوښی رااخلي دا د لاس یې داسې ور واچوئ بدنۍ راپورته کوي اوس اوداسه تیاري کوي یدعو له الاناء رسول الله مبارک وایي چې د لاس واروړي کومې بدنۍ لره چې دی اودس په تازه کوي هغه بدنۍ دعا وکړي وده ته ویقوله اللهم آتیه من اکواب الجنه
هغه بدنۍ وایي هغه لوښي وایي وایي خدایه زه به څه لوښی یم زه به څه بدنۍ یم زه به څه یو چینکه یم چې دا روژاتي په ما کې اوبه وساچي بیا یې په هغه اوبو اودس تازه کړي زه به څه لوښی یم چې د روژاتي دا مبارک لاس د ما سره مښلي خدایه که به زما دعا قبله بدنۍ دعا شروع کړه لوښي دعا کوي وایي که به زما دعا خدایه قبله خدای ستا و دغه روژاتي بنده ته د جنت لوښي په لاس ورله ورکړي د جنت کوزې په حدیث شریف کې راځي رسول مبارک وایي و جنتیانو ته به د جنت کوزې خدای تعالی په لاس ورکړي نو دلته هم دغه لوښي دا وایي وایي خدایه موږ به څه لوښي یو خدای ستا و دغه روژاتي بنده ته چې دوی اوس په موږ کې اوبه اچي بیا ځي په دا اوبه اودس تازه کوي د لمانځه دپاره تیاري کوي نو هغه لوښي دا دعا وکړي وایي خدایه که زموږ دعا قبله و دغه روژاتي ته د جنت کوزې په لاس ورکړي خدایه دغه دې د روژې قدر و عزت دی چې دا څه لوښي و بدنۍ هم دعا درته کوي ای روژاتي دا ستا شرافت دی دا دې عزت دی دا دې قدر دی د خدای په دربار کې اوس رسول الله مبارک وایي اذا توضأ یدعو له الماء په دا بدنیو په دا لوښي کې خو ده اوبه راخیستې ولې دا دې لاسونه په مینځي بسم الله الرحمن الرحیم د اودس تیاري روانه سو مخ به مینځي لاسونه به مینځي څنګلې به مینځي پښې به مینځي رسول الله مبارک وایي واذا توضأ یدعو له الماء چې کله دی دا اوبه پر لاس راواچي اوبه و خدای تعالی ته دعا وکړي چې دا اوبه کله دی پر مخ باندې اچي دا اوبه و ده ته دعا وکړي چې کله دا اوبه دی پر څنګلو باندې اچي چې لاسونه په مینځي اوبه دعا ورته کوي چې د سر مسه کوي اوبه دعا ورته کوي که پښې په مینځي اوبه دعا ورته کوي اوبه څه ورته وایي رسول الله مبارک وایي و روژاتي ته اوبه دعا کوي هغه اوبه چې دی اودس به تازه کوي هغه اوبه څه وایي کومې دعا ده اللهم طهره من الذنوب والخطایا هغه اوبه خدای تعالی ته وایي وایي یا الله دی خو په موږ باندې یا الله دا روژاتي خو په موږ باندې بې اودسیا لرې کوي بې اودسیا خو باید په موږ باندې دی لرې کړي خدای زموږ دعا دا ده د دغه روژاتي مسلمان پاکي چې دی په اوبه باندې اودس تازه کوي نو اوبه دا دعا کوي وایي خدایه ستا دغه بنده چې په اوبو باندې اوبه وایي چې په موږ باندې اودس تازه کوي خدای ستا د دغه روژاتي ټولې خطاوې ګناوې خدای ورمعاف په اوبو سره خو به بې اودسیا ده د څه لرې سي یا خدای که د ده پر بدن ګناوې پرتې دي که خطاوې پر پرتې دي اوبه دا خواست کوي وایي یا الله د دغه روژاتي خطاوې او ګناوې ورمعاف کړه دا دې د اوبو دعا ده ای روژاتي اودس اوبه کوي که بې اودسه ګرځي چې هر کله ته اودس تازه کوې ستا د اوداسه اوبه دا دعا درته کوي وایي خدایه د ده خطاوې ګناوې ورمعاف کړه که نارینه د اودس تازه کوي که زنانه تازه کوي که ځوان اودس تازه کوي که سپین ږیري تازه کوي که ځوانه بچي تازه کوي که سپین سرې مورکۍ اودس تازه کوي د خپلې د اوداسه اوبه دعا ورته کوي وایي خدای تعالی دې ستا ټولې خطاوې ګناوې در معاف کړي رسول الله مبارک وایي اودس یې وکړي اوس رالی په خپل منډو کې په خپله خونه کې په خپله وداني کې پر عبادت باندې درېږي نیت کوم د زړه د اخلاصه لمونځ کوم خاص خدای تعالی را 4 رکعاته د تهجد نو دی چې کله په دا خپله وداني کې ودرېږي رسول الله مبارک وایي نیت یې د لمانځه وتاړي یدعو له البیت دی چې په کومه خونه و منډو کې ولاړ دی دا ګرده خونه د خدای تعالی پر دربار باندې د دعا اواز پورته کړي خونه وګایېږي رسول الله مبارک وایي ستا منډه وګایېږي ستا وداني وګایېږي رسول الله مبارک وایي وداني بیا څه وایي هغه خپله وداني دا درته وایي و یا پروردگار عالمه چې هر کله دغه مؤمن مسلمان چې وفات سي چې هغه قبر لره ولاړ سي هغه ډوری کې چې خدای دې کښېښول سي هغه کور ډېر کوچنی کور دی خدایه سور 1.5 چاریاکو 2 چاریاکه دی خدایه دا منډه وداني دا وایي خدای چې هر کله دغه مسلمان قبر لره ولاړ سي
وسع قبره خدایه قبر یې دومره ورته پراخ کړې چې د ده سترګې دید کې کوي قبر یې ورته پراخ کړې قبر مه پراوله خدایه څومره ښه بنده دی ګردې روژې دا دې خدای در اخره راورسولي نه تراویح پرېږدي نه روژې پرېږدي نه د قرآن تلاوت پرېږدي نه ذکر پرېږدي نه اذکار پرېږدي خدایه دا خو ستا په اولیاو کې راغلی دا خو ستا په در قبول معلومیږي نو دا ستا منډه وخونه دا دعا درته کوي زما او ستا خویندې مندې چې د تهجد لمانځه دپاره کې ودرېږي د فرضي لمانځه دپاره کې ودرېږي د نفلي لمانځه دپاره کې ودرېږي د دې په حق هم دا خپل منډه وخونه دا دعا ورته کوي وایي خدای تعالی دې قبر در پراخ کا ونویر حفرته الله دې هغه تنګه ډورۍ در باندې منوره که په ډورۍ کې تکه توره تیاره ده چې خښتې درته ودرولې ډبرې درته ودرولې سروي په خټو در باندې کې 3 ګزه خاوره در پسې وغورځوي بیا به څومره تیارې نو دا ستا وداني په روژه کې دا دعا درته کوي ونویر حفرته خدایه ډورۍ یې د نوره ورډکه کې هلته ډېره تاریکه ده څراغ نسته خدایه ته د ده د قبر ډورۍ ور ښایسته کې څراغ خدایه ورته کې ولګوې وزید رحمته خدایه پاکه چې په قبر کې دی پروتي خدایه ستا د رحمتو پر باران کې ګوره ستا منډه و دعا درته کوي د خپل منډولو چې ورشه دی ذکر اذکار کې کوه عبادت کې کوه نبي علیه صلات وسلام بارک وایي لا تجعلوا بیوتکم قبورا د کورو څخه رسول الله وایي قبرونه مه جوړوئ په قبرو کې مړي لمنځونه نه کوي ته ولې دا په کور کې لمنځ نه کوې یو اشراق کې کوه یو څاښ لمنځ کې کوه یو تهجد کې کوه یو صلات تسبیح کې کوه په ماجد کې چې د فرض وکړ کوشش ته دې کوه چې سنت په کور کې ادا کې لا تجعلوا بیوتکم قبورا اسلام بارک د کورو څخه به قبرونه نه جوړوي یعنی په قبرو کې خلک لمنځونه نه کوي ته ولې په خپل کور کې لمنځونه کوي بس که د نفل کولو ماجد له را روانې که د سنت کولو ماجد له را روانې که د صلات تسبیح کوي ماجد څه شادي ماجد د فرض لمانځه دپاره نو و تا ته به دغه ستا خونه وداني دا دعا درته وکړي وزید رحمته خدای د رحمتو پر باران کې نو دا دعاوې چې وسولې نو بیا د ذوالجلال له طرفه څخه اعلان وشي دا د لمونځ دې وکړي اوس د خدای تعالی رحمت په زور کې راغلی خدای تعالی غږ وکړي پر دا لمانځه والا باندې یا عبدي منک دعا ومن الاجابه ای زما بنده پر تا دعا کول دي چې ته به دعا کوې ومن الاجابة الله وایي پر ما رب یې قبلېده دي زه رب دې دعا قبلوم زه رب او الله درته وایي پر تا سوال کول دي پر ما د سوال پر کېدل دي ستا د خوا بخښنه غوښتل دي الله وایي زما د خوا و تا ته بخښه کول دي نو دا د اعلان یې درته وکړي